بسم الله الرحمن الرحيم وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جمع التي ظهر منها ثم أعتق باقيه لم يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله. مولوی صاحب منګه د کفاری د زهار بیان شروع کړو. اجمالا هم دا خبره شروع کی ذکر کړی و چې غلام آزاد ولدي که طاقت نه به دو میاشتې مسلسل روزي نیول دي او که طاقت نه به شپېته مسکینانو ته 2 ټیمه روټۍ ورکوي. نو په تفصیل شروع دی غلام کې. نو ویلی مو که یادمی مطلق رقبه آزادېدل کافي دي چې جنسي منفعتي نه فوت شوی تر اوسه د دې بیان شوی. اوس که داسې وشو یو سړي نیم غلام آزاد کو او به ښځه وتې کړله او به بقایي نیم آزاد کو نو صحیح ده که نه؟ امام صاحب په نس باندې د عتق تجزي قبلی نیم آزاد نیم نه دا بنیاد دی ښه. لہذا دا غلام د کفارې نه آزاد نشو، کفاره ختمه نشو، کافی نشو له کفارې نه. پوهېږئ په مسله باندې؟ وجه څه ده؟ نیم غلام آزاد کو مخکې په هغې کار ونه شو، به یې وتې وکړه، اوس یې د وتې نه بس به نیم آزاد کو، په نیم خو کار نه کېږي. صاحبینو په نظ باندې غلام د عتق چې دی دا تجزي نه قبلوي چې نیم آزاد ټول آزاد. نو څنګه چې اوله کې نیم آزاد کو نو حقیقت کې ټول آزاد شوی نو هغه وتې هم صحیح وه، د کفارې نه کافي شوی دی. راستا د نه د وتې خبرې شروع دي راځه خدای خو دې غر کا. وإن اعتق که شرع آزاد کی نصف عبده نیم غلام ان کفارتی د کفارې نه ثم جامع التي به جما وکي هغه ښځې سره ظاهر منها کمې سره چې زهار کړی دی دا یې ځکه یاده کړه لکه د بلې ښځې سره جما وکي څه باک نه کوي، د دې سره خبره ده. ثم اعتق به آزاد کی باقی لم يجوز نه جایز کېږي. د امام صاحب په نظم باندې دا مفتا به رایې ده. وجه دا ده لأن الاعتاق اصل بنیاد دار دلته صاحب د هدایه او اصل دا اصول هدایه هغه یو اصل جوړ کړی دی. الاصل ان العتق يتجزأ عنده وعنده ما لا يتجزأ. تجزي قبل د امام صاحب په نظم باندې شرط خدا او چې قبل المسیل به کل وي، دلته کل نه دی. وشرط الاعتاق يكون قبل المسيس، شرط د اعتاق دا او چې دا به مخکې د جما نه وي، دا د نص نه ثابته ده. واعتاق النصف چې دلته حصل دا حاصل شو بعد مسیسنا وعندهم د صاحبینو په نظم اعتاق د نصف اعتاق د کل وي فحصل الكل قبل المسيس نټول قبل المسيس آزاد شوی خبره ختمه. دا برونی سره ټچ مسله و غټیم ربانی ختم شوی. برګوري جی تفصیل پاول د کفاره پاول صورت کې ختم شو غلام آزادول. دویم کچری چا د غلام آزادېدلو طاقت نه لکه نن سبا غلامان شته نه بس به دویم حکم ته راځي هغه دا چې 2 میاشتې به مسلسل روزي نیسي. په دغه 2 میاشتو کې به د رمضان روزي نه که رمضان روزي په ګرالي موږ وسامي کې ویلي دي چې هغه عین روزه ده. عین روزه په 2 قسمه صاحب د بدایي فرمایي او عین یو دین وي. کم چې عین وي باغی عین کې 3 قسم دی. یو به د رمضان روزه ده الته شریعت تعین کړی دی چې روزه به د رمضان نه ادا کیږي. کمن مطلق نیتو کوم د رمضان غدا کیږي، کمن د واجب اخر نیتو کوم د رمضان غدا کیږي لکه د زهار والا وغیرہ، او که د نفل نیتو کوم د رمضان غدا کیږي. ولې شریعت تعین کړی کنه اذا سلخ شعبانو فلا صوم الا رمضان. نو د رمضان روزه ک بګرالی تتابع د خرابه دا به بکینی هم دغه شان کم 15 روزي دي منهیان هو ا د وړو کې اختر د ورځې روزه د غټ اختر د ورځې روزه 2 او 3 د ایام تشریق دی ولسمه دولسمه دی الله سما په دې دا 15 ورځې کې بګرالی روزه دیونی ولا ام قصه د ټوله غړه وړه شو دا به کې نه ولی روزي کامل واجب دي، کامل واجب دي ها سبب کامل دی نو کامل واجب دي. او دی ورځو کې روزي نیول ناقص ادا ده. نو کوم روزه کوم شی چې کامل واجب یا ودای کې ناقص د ادا ټیک نه ده. واذا لم يجد المظاهر کله چې نه مونږ مظاهر ما هغه شی یعنی هغه غلام یو ته خو چې آزادی کی فکفارته به کفاره چې فکفارته صوم شهرين متتابعين 2 میاشتې روزي به پر لبسینی سي
لیس فیهما بدی میشت دو میشتو کې با شهر رمضان نوی ولا یوم الفطر به پکې نوی وړو کې اختر ورځ یوم النحر به پکې نوی ایام التشریق درې ورځې به پکې نوی تتابع د کم ځای نه ثابت یار وای نس کې راغلی کنه فصيام شهرین متتابعین اما التتابع چې دا فلانه منصوص علیه بدی نص راغلی نو که شهر رمضان را له خو بس رمضان غدینی کنه دا دي شي بنا غ شریعت تعین کړي هغه موږ نشو ختموله زمون به وس کې نشته دا د اصول او مسله ده وشهر رمضان چې لا يقو عن الظهار زیان نه واقع کیږي لما فيه من ابطال ما ځکه بدی کې باطلی کې هغه شی اوجبه الله حکم چې الله واجب کړي او څوک چې په خپل عمل سره دا الله واجب شوی شی باطلی د عمل به باطلی نشه باطل وای وصوم فی هذه الايام چې منهیون عنه د بقایه پنځو ورځو کې روزه منهیان هودا نو دا ناقص روزه د کڅو کې نسی فلا ينوب عن الواجب الكامل ورغه ته اشاره وکړه د کامل د بار نائب نه جوړیږي فإن جمع الذي ظهر منها بروګریجی دی تفصیل کې دویمه مسله کچا مثلا یو مشروجی ونی ولی شل روزی روجی نی ولی څلوي خورزي 50 یو کم شپه د ورزي روجی نی ولی او به جما وکړه او دا بل روجه به رستونی سما جماعي کله وکړه د دې تفصیل هم پکار دی د شپې وکړه لقصدن جما د شپې قصدن وکړه یا د ورځي وکړه لناسيان دې صورت کې د طرفین رایدار چې به ته به سره کوي ټول به سره کوي امام ابو یوسف رحم الله وی نه مړه به سره کول نشته بس دا کوم چې پاتې دی غدیونی سي خبره ختمه دا کوم صورتونه د شپې وا قصدن د ورځې وا نصایب د جوهری فرمایي دي کې دې ته اشاره ده کده ورځې کده شپې وکړه ناسیان ټول اتفاق دې سره کول بکې نشته کده ورځې وکړه ناسیان عامدن دلته څه ویلی د شپې عامدن د ورځې دا اختلافي ده وسی کړه شپې وکړه ناسیان اتفاق دی روزي د سره کول نشته او کده ورځي وکړه عامدن به خو باقاعده روزه ما تکړه به اتفاق دی د سره کوي به پوه شولې فین جمع الذي کچری جما وکړه لا خزي سره ظهر منها کم سره چې زهار کړي دي په خلال شهرین بمنز د مشتو کې لیلن د شپې عامدن وا او نهار ای د ورځې وکړه ناسیان استعنف الصوم رجب به د سره کوي د امام سیودی امام محمد رحم الله رای د عمده مفتابه ده وقال امام ابو یوسف رحم الله فرمای علامه شامی ویها لا یستعنف د سره کوي بینه ولی لانه لا يمنع التتابع الاكبر وګورئ د امام ابو یوسف رحم الله دو دلایل دی او دا ده کله ورځې څوک ناسیان روزه وتی وکي روزه ماتيږي الکه روزه ماتيږي نه ماتيږي ناسیان چې د ورځې په روزه کې څوک وتی وکي روزه نه ماتيږي او ګر شپې عامدن وکي روزه ماتيږي الکه نو خبره ده چې روزي نیولي روزي بنسي د وتی نه مخکي روزي نسی کنه روزه خو ماته شوی لانه ده بس ټیک شو یو دلیل دا دلیل ووري لانه دا جما چې د لا یو نو تتابع ولا معنی نه جوړیږي ولی اذ لا يفسد به الصوم روزه ور سره ماتي کې نه کنه او هو شرط هم داو کنه چې روزه دې ماته نشي دوه مشه مسلسل ونی سی ویني ولی کنه بل وره کده سره کی کده څوک کده سره کو نه په مجموعه دوه مشته روزو باندې به جما مقدمه شي کې خیلمی جما وکړه ته به روزه د سره کې بس به جما مقدمه یو مجموعه دوه مشته روزه به مؤخر شي حالان کې حکم دادی چې جما رستو کړ روزه مقدمه کا او کزما ومن امام یوسف رحم الله وې د سره نه کوي مثلا یو مش روزه نیولې یو مش پاتې ده نو مې به بد سي چې دا جما په نیمه روزه مقدمه شي او که تاسو مونږ په ټوله به مقدمه شي نو کوم اولاده چې په نیمه مقدمه شي وګوره حکم داده چې روزي دي ټول به جما مقدمه شي نو که تاسو مونږ نو ټول باندې به جما مقدمه شي او که زما مونږ په نیمه به جما مقدمه شي نیمه کې به روزي مقدمي
به هم گزاره خو به وشي کنه پوهېږي پې واوره وإن كان تقديم على المسيس شرطا سیده که چرې موږ تقدیم د جما د روجو دا په مسیس شرط کو نو بیا راشه ففيما ذهبنا اول دلیل خو یې دا وکنه چې روجي مقدم کول په مسیس شرط نه دي اصل کې حکم دا دی چې روجه ماته نشي د مسیس نه مخکې اصل حکم دا دی ماته نشول نو دویم دا رچک د ستاسو مونږ امام یوسف رحم الله وای کچری تقدیم د روجي په مسیس شرط شي نو ففيما ذهبنا کومه مسله کې چې موږ فيما په هغه څه کې ذهبنا الیه چې موږ ورته ذهاب کړی دی چې د سره کوي دی نه دې کې تقدیم د بعض راضي او فيما قلتم کې تاخير د کل راضي انه د جمانه نو کوم ولا شولا چې د بعض تقدیم راشي په بعض باندې جما مقدمه شي برګوري جی طرفین ورته وی ګوره دوه شي نه دي ښا ټول متوجي شي دا موږ سامي کې ویلو یو دا چې مجموعه روجي دا په جما مقدمه شي یو دا ادا د نس نه ثابت ده دویم دا چې روجي دی د جما نه خالی شي او دا دغه سره لازمه ده ځکه چې کله روجي په جما مقدم شولې لازمه ده ور سره روجي به د جما نم خالی پتن لګي پوه شوي کنه څو شي شرایط دي دوا یو دا ده چې روجي په جما باندې مقدمي وي یو دویم دا ده چې دغه مجموعه روجي به د جما نه خالی وس کستاو منو منګه دواړه شرایط فوت کیږي نه روجي په جما مقدم شولې او نه روجي د جما نه خالی شوي او که زمونږ ومني یو شرط به فوت شي په یو عمل راځي کنه کله سره بکو نو سیده روجي خو په جما مقدم نه شولې خو روجي د جما نه خالی خو شولې کنه پوه نه شو دي ګورې ودا ولو ما دا غو دلیل الله دې ګور ان شرط چې په صوم ايكون چې دا دی وی قبل المسيس د جما نه مخ یو دویم وايكون خاليا او دا روجه دی خالی وی ان هو د جما نه دا رقم نه ثابت ضرورتن بالنص دا د نص نه ضرورتن ثابت او څه مطلب ضرورتن شکل روجي په جما مقدمي دي شي د نص نه ثابت را خپل ور سره ثابت شو چې جما نه بم توي وهذا الشرط ينعدم دا شرط معدوم کیږي به پدغي څه مطلب ستا په خبره باندې چې د سره نه کو لہذا فيستأنف ورسره به کو په یو شرط خو عمل راځي وإن افتر منها يوما بعذر او بغیر عذر استأنف درېمه مسله په دې دویم تفصیل کې روزو مسله کې چې ګوره یو ورځ روزه ما تکړه کنه په دې دوه میاشتو کې ویننی ولا قصد بغیر د عذر وننی ولا یا د عذر وجنه وننی ولا به هر صورت به د سره کوي وإن افتر کسو کې افطارو کې منها په دغه میاشت روزو کې یو په دغه ورځو کې یو من یو ورځ به عذرن افطارو کی مثلا مرض وی سفر وی یا بغیر عذر وی استعنفر سره کوي به لفوات التتابع عايزك تتابع فوت شولو کنه او هو قادر علیه هلن کې دا په تتابع قادر عادتا څه مطلب دا خو بیمار شوی څه قادر نو کنه یار عام طور باندې خلک دوه مشتي روجي نسی او ته عذر ورتنی عادت داسې دی عرف نه دا کلمه اعتبار ورکو زمونږ په دې مادو کې ودر شمه ماده ده الممتنع عادتا كالممتنع حقيقة عادتا کم شی منی دسی لکه چې حقیقتا منی یعنی عادت لا اعتبار د حقیقت ورکی ذات معلومیږي نو ګویا چې حقیقت کې د توزن نشته عادت کې نشته ګویا چې حقیقت کې نشته کله کله چې راځي بس هغه اعتبار نشته دا قادر دی عادتا په دوه میاشت روزونی ولو باندې بغیر د عذر یعنی عذر به ته ناراضي وین ظاهر العبد صدرم مثلا برو ګوري که غلام زهار د خزه سره کړی دی نو هغه به اول کار نشي کولای ښا اول کار کوم یو غلام آزاد اول ځکه هغه عبادت مالی دی عبادت مالی هغه څوک ادا کولای شي د چا سره مالی کنه دلته خو د سره مال نشته ارڅ چې دی د مولا دی نو دریم نشي کولای شپته مسکینانو ته روټي ورکول صرف او صرف دا یو بکای بدني وین افطر وین ظاهر کجری زهارو کی غلام جایز نه د کفاره کی مگر روزه ولی انه لا ملک له ذکر د ملک نشتره فلم يكن من اهل التكفير بالمال
نو دا اهل نه دی چې کفاره بالمال ادا کی نه اول او نه دریم صورت او که مولا را پاتېږي د طرف غلام آزاد کی کافی کیږي نه او که مولا را پاتېږي وایي د غلامه ستا د سیډه زه شپېته مسکینانو ته روټۍ ورکوم صحیح کیږي نه صحیح کیږي ځکه دا هله صحیح کیږي چې خپل ملک نه شپېته مسکینانو ته 2 ټیمه روټۍ ورکړي دلته ملک نشته وینا تقل مولا که آزاد کی مولا غلام او اطعما یا روټۍ ورکړي غلام د طرف لم یجوز جائز نه ده لانه لم یجزه دې کلم لم یجوز دی لگا کلم یجوز وی کنه جائز نه ده معنا او کلم یجزه معنی شنو به کافی نه ده لانه ليس من اهل الملك ځکه دلته به موږ دا فرض کوو چې اولی دا غلام د غلام مالک کو به دغه سیډ آزاد کو اولی دغه دوا د شپېته مسکینانو د خوراک مالک کو به هغه طرف په مسکینانو ته ورکړي حالانکه دا ملک قبلین مالک جوړیږي نه لانه لا ملك له وزکه د ملک نشتره فلم يكن من اهل التكفير ادا نشو نک اهل التكفير نه بالمال وای ولد می ویل قسم وران کړه څنګه لانه ليس من اهل الملك فلا يصير مالكا دا مالک نه جوړیږي به تملیک کی کمولای مالک جوړی نه جوړیږي دا قصه ختم شوه دریم تفصیل ختم دریم که څوک په غلام آزادیدلم قادر نه دی یو 2 میاشتې روزو نیولم قادر نه دی 2 بس دریم حکم دی شپېته مسکینانو تبا 2 ټیمه روټۍ ورکوي د دې 2 طریقې دي یو تملیک دی یو اباحت دی دواړو کې یو د اختیار دی تملیک معنا په کم 2 کیلو غنمو یا داغي د قیمت درنیم سیرا وربشي قجوري جوار یا داغي قیمت به فقیر مالک جوړي یو پوهیږي دا تملیک دی د کې اباحت هم جایز دی اباحت دا چې سار او بیګا یو مسکین ته روټۍ ورکړي شپېته برابر کی شپېته به یو ځل راولي ساریم به وخوري بیګایم به وخوري بس به هم کار وشي یو تملیک شو بل څه شو تملیک معنی بوې شولې په کم 2 کیلو غنم یا داغي قیمت غریب فقیر مالک جوړول درنیم سیرا وربشي درنیم کیلو وربشي جوار قجوري وڅ کم دي فقیر مالک جوړول یا د غي د قیمت مالک جوړول لا تملیک دی ګوري وتا وإذا لم يستطيع المظاهر كل طاقت مظاهر نلري الصيام دروجين ولم اطعم 60 مسكينا طعام باور کې شپه مسکینان ہوتا يقوله تعالى فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا به 2 سورتونه دي ماته سو ته ویلو یو تملیک دی او بل څه دی اباحت دی د تملیک بیان کړي ويطعم طعام باور کوي بطور تملیک کل مسکین نصف صاع هر مسکین ته نصف صاع من برین د غنمونه پوکم 2 کیلو جوړیږي ها پوکم 2 سیرانه لکه پوکم 2 کیلو او صاع من تمرین یا به پورا صاع ورکی د قجرونه یا د وربشونه او قیمت ذالک باور کی د دې قیمت په هر یو قیمت کې ور کوي لقول علیه السلام فی حدیث اوس ابن الصامت داغه په حدیث کې او د سهل ابن سخر په حدیث کې الکه صاحب د هدايه نه دلته غلطي شوې ده سهل ابن سخر نه دی اصل کې سلمہ ابن سخر دی زیاره کړو لكل مسکین اصل کې د سهل ابن سخر نه د څه روایت دي نه نبی له سلام څه ویلو لكل مسکین د هر مسکین د فارا نصف صاد من بر دغنمونه ولان المعتبر عقلی دلیل ووري لکه عقلی دلیل دا دی چې د یو ورځې د فقیر حاجت به پوره کې ښا دغه شان شپېته مسکینانو حاجت به پوره کې دی یو ورځې او د مسکین د یو ورځې حاجت چې کنه دا پوره کېږي په حکم 2 کیلو غنم باندې 2 ټیمه کار کېږي یا دغه په قیمت ولئن المعتبر چره دفع هغه ورکول دي ختمول دي حاجت د یوم لكل مسکین نفیعتبروا دبا قیاس کړي شي په صدقه فطر کې التم د قشان دي حکم 2 کیلو غنم یا درنیم سیرا اوربشي جوار پکې ما ویلو جوار پکې نه دي کا اوربشي یو قجوري 2 انګور 3 بس
جوار مې وکړ ځان نه ویلو واپس ایکسپنج کوما په یو دور به صدقه الفطر وقوله او قیمت ذلك دا کوم قصه چې دا کنه د زمنګ د حناف مذهب د امام شافعي رحم الله وی صدقات واجبو کې چې کوم جنس نه واجب وي مغه نه به ورکه قیمت نشه ورکواله او دې باندې موږ وسامي کې پوره قصه کړې و قیاس نور الانور کې به کړې و کثیر تمزین کی دې باندې شی قیمت څنګه لازمه دا خلاف القياس دی او صاحب دې دی وای که وسامي کې نه ویلې وقت ذکرنا فی الزکات کې موږ ویلې کنال ته به ګورې وسې کوي موږ د کیسه وګ دکیږي کا کیا د امیدا سی اشاره وته کړي او الله پاک وعده کړی دا وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها سر هر چاته برزق هر چاته برزق ورکوما مالدار ته بکار کسب ذمہداری ور کوي او فقیر دی په دې طریقو ور کوي چې مالدار به د خپل مال نه څه صدل ور کوي مې فقیر حاجت خو صرف خوراک نه دی ګڼ حاجتونه دي نه عبارت اشاره النص معلومیږي حاجت فقیر هغه ګڼ دی چې ګڼ دی صرف جنس نه دغه قیمت ورک چټول به پوره شي بس خبره مې وکړه دا غوانو فین اعطى من بر ومن وين من تمر او شعير جاز برګور یلکا کده سیو کی کنه پاو کم 2 کیلو غنم دی کنه دغه نیم څومره دی پاو کم 2 کیلو کی پاو کم 2 کیلو چې په من نیم کې څومره درې پاو جوړیږي څو بهر حال د دې نیم چې دی یو او د درې کیلو وربشو نیم پاو کم 2 کیلو وربشي نو نیم غنم نیم وربش روالی او فقیر لور کیوم سیدا د غنم او د نصاب نیم او د قجرو د نصاب نیم کروالی فقیر لور کی هم سیدا په پوینه شو فین اعطى منا کور کی یوما من بر د غنمونه اصل کې څلور منه دا یو صاعي څلور منه څومره یو صاع یعنی 3 کیلو چی دا څلور منه پوه شوی پی نو 2 منه با او کم 2 کیلو شي 2 منه به څومره شي نه پیږي پی متوجه شې څه د وسانی یار دا یو سواچی دا څلور منه او یو سواچی دا 3 کیلو می نو 3 کیلو او څلور منه یو شان شو نه رسې پی پوه شوی اوس راشي 2 منه دا به کم 2 کیلو شي وسم نه پیږي نو د باوکم 2 کیلو نسب دا یو من دی یو من د غنمونه شو او د 3 کیلو نسب 2 من دي دا د وربشونه کور کو نیم شو کنه یار فینا طمنن ک یومن ورکو ربع صاع من بر ومن وین او 2 من نصف صاع من تمرین ورکو شعير جائز ده ولی لحصول المقصود مقصود حاصل چکنه حاجت د بقیر پورا کول او دا د خوراک په اعتبار سره جنس یو دی ښا اذل جنس متحدون جنس به متحد دی کنه اطعام په اعتبار سره 2 مسلې دلته بیان شولې 3 مسله وان امر غیره ايطعم عنه من ظهاره ففعل اجزا ولک برو غره قبل ته ویل یار د سیوا کال کې جندوبا ما زهار کړي دي شپې مسکینانو ته 2 ټیم روټي ورکه دی ویل صحیح دی جی تملیکانی ورکړل بس وته خپل سیړه نام جایز ده الکه څنګه جایز ده خو خپل مال ورکو جواب دا اصل کې اقتداء النص سره هغه ول مال راکو نو که په پیسو مې ورته ویلي د مخ کې تر شي یو که تاسو سوچوي اعتق عبدك عني ب1000 یادم شي کنه نو که په پیسو مې ورته ویلي زبر پیسې درکما نه معنا دا چې د غنم ول په مغره خرڅ کا او زما د طرف غول ورکا اقتداء النص پکې بیا راوستله او که مفتو کې نه به پکې هبه ده نو به پکې قبضه کما ده وی فقیر چې کله قبضه کړو نو ولې د دې کست مظاهر د لپاره فقیر قبضه کړل او به د خپل ځان د لپاره قبضه کړه نه رسې به وته وګوره وین امرک امر یو که غیر تا ایطعم چې طعام ورکی د انه د مظاهر د سیاده من ظهاره د زیار نه فعل غدا کارو کو اجزا او جایز ده کافی کیږي د نه جایز کیږي لانه استقراض مانن د حقیقت کې استقراض زمنګ لا به ته واړول به د سراړه وایما دا سره قرض دی نو قرض خو الله تام کیږي چې قبضه و چې دلته قبضه نه ده شوی فقیر قبضه وکړه کنه غنایب جوړ شو د دې سړینا دا استقراض دی قرض دی مانن والفقير قابض له فقیر در بار قابض دی اولا ثم لنفسه فتحقق تملكه
د مالک جوړېدل هم ټیک شو، د مظاهر هغه مالک جوړ کو ښا جندب ز مالک جوړ کړل ما ثم تملیکه او به د مظاهر رپاسېدلو فقیری مالک کو دام ټیک شو سجنم دی لګه دوسه اسف فین غداهم وعشاهم برګور لګه تر اوسه پورې د چا بیانو تملیک اوس د اباحت بیان کړي کته سی وکړه شپېته مسکینان را وصل ساري مولا خوراک ورکو ماړی کړه او بیګای مولا ورکو شپېته ولا بس خبره ختمه دې ته سوې اباحت او تملیک کې فرق دی تملیک کې باقاعده مالک کې فقیر نو به فقیر که چاته هدیه کیم کولې شي کزان له خرڅیم خرڅولې شي او که خپل استعمالي خریم استعمالولې شي پوه شوي په اباحت کې دای د استخان ورته خور کی خوره تی څومره شي ته خوري بل ور کول د دې حق ته نشته بل معنی خرڅول د دې حق درته نشته نو عدالت چلاړي شپري بنر اډکه ښا او زی بل چاله وړم بیا اباحت د تملیک نه نه درله جایز چې بل زته ویسي الله نه د جایز کا دا خو اباحت دی ځان په مسلو پوهه کوي وګورئ فین غداهم کچری سباناری ورکو عشاهم او ما خامی روټي ورکړل جایز ده نو کله کې وخړله مړ وې دغه تم ګوره قلیلا کان ما اکلوا او کثیرا قلیل وخت چې کوم خړلې و کړی روا امام شافعی رحم الله فرمایي جی دل صرف تملیک کار ور کوي اباحت کار نه ور کوي صرف څو ور کوي لکه زکات کې چې چاته وی راشه زکات مال له څومره چې ته خوري اباحت کې زکات ادا کیږي تملیک ضروری دی التا صدقه فطر کې چې چاته وی راشه لکه څومره خوري ادا کیږي نه تملیک شرط دی نه څنګه چې په زکات کې تملیک شرط دی صدقه فطر کې تملیک شرط دی اباحت نه کافی دل تم دغه حکم ځکه ټول د صدقات واجبونه دي د علت مشترکه شو صدقه فطر زکات مقیس علیه دا مقیس علت مشترکه صدقات واجبه حکم تملیک ال ضروری دلتم ضروری اباحت ال تنو کافی دلتم نه دي وګورئ نجایز کی علت تملیک اعتبارا بالزکات قیاس کی بزکات او صدقه فطر معنی وهذا وجب ورا مولوی امام شافعی رحمه الله وی تملیک کی د فقیر حاجت پوره کیږي کزان له خرڅي بل ست حاجت یا په والی اباحت کې خو صرف د خوراک کار کیږي د سیده کنه ده ویګه په نه اباحت حاجت د بقیره غمر نشي پوره کولای کېږي شي موړي څنګه چې څوک پوره کوي تملیک لکه تملیک چې د اطفاء د حاجت له حاجت خ پوره کوي فلا ینوبو نه نائب کیږي د بځه باندې اباحت من ورته وایو مړه د ذکر دی امام شافعی صاحب قران کې چې کوم لفظ راغلی غیباحت کې اصل له حقیقت دی سی ویلی دلته فیطعام 60 مسکینا برګوره لکه ټول بټولا اطعام لفظ په اباحت کې طعام معنا دا چاله طعام ورکول مالک جوړول نه اگر چې مجازي معنی مالک جوړول هم د حقيقي معنی څه ده اطعام دی ښا خوراک ورکول دي او لفظ له داغي حقيقي معنی موافق حکم ورکول د اصلي نو په اصل عمل کوي صاحب د هدايه فرمای احکام شرعیه چې دي کنه على وفاق الفاظ اللغويه نه بدا الفاظ لغويه موافق وي دا چې په ځمانه دا قاعده بیانې ګوري وته على وفاق ولنا من وای منصوص عليه هو الاطعام اغه اطعام دی فاطعام 60 مسکینه ده څه ده کنه او حقیقه فی التمکین د دې حقيقي معنی دا چې له قدرت ورکول من الطعام د طعام او دا بچا کې پراته ده او فی الاباحه ذلك اباحت کې حقيقي معنی پورا پراته ده کما فی التملیک تملیک کې د خواغه شان نه ده پوه شولې په الکه خبر حل شو لکه نو قران صراحتا ثابت ده چې اباحت ټیک ده پاتې شول قیاس په زکات باندې او په صدقه فطر ټیک نه ده زکه زکات کې د سره غلی و اتو زکات او ایتا تملیک د بارا راځي چا د بارا نالته خو تملیک زکه او چلته لفظ د تملیکو او په صدقه فطر کې راغلی ادو حدیث کې راځي او ادا چې رام د چاره بارا تملیک د بارا نالته زکه تملیکو چې لفظ ولد تملیکو اما الواجب فی الزکات الايتاء وفي صدقه الفرق ادا وهما للتملیک حقیقتا پوه شولې په برو ګوري د اخري مسله کونن کچا د څه وکړه چې سارو بیګای اباحت کې مسکینانو ته برابر کو باغی کې ماشوم را لې هغه ماشوم چې هغه پې مسکی کله پېس کېو
کله خورا دواړه کوي لکه ځینې ماشومانې که نه مې مالا آکا مالا مې آکا وایي مې را کراله او په ولاړه او ناسته هر رنګه مې پسې نښتي فیورټ شی د ماشوم مې خبر نه وي دا یې د پلار هم د فیورټ شی دی البته فرق دی پلارو ته پلار یې په نیولو کې فیورټ دی نو که ماشوم پکې و نو بیا نه کافي کېږي ځکه د ماشوم ټول خوراک مجموعه مړېدل په دې نه دي که نه موږ وایي هغه کس به مړی چې هغه مجموعه مړېدل په دي هغه په یو مړېږي هغه له مور سینه ورکوي ولو کان فی من که چروي په هغه کسانو کې عشاهم چې دا ورته بیګانې روټۍ ورکوي یا سبانۍ ماشوم پکې وي فتویم هغه ماشوم ته وایي چې دواړه خوراکه کوي لا یجزي نه کافي کېږي لأنه لا یستوفي کاملا ځکه دا استیفا نه کوي کامل طور باندې خوراک نه کوي ولا بد من الادام صاحب د هدایت فرمایي الګا د سکار دی کچري د وربش روټۍ په خوړل کنه به ور سره ترکاریم بکار دا و چې نه خوړل شي روټه او که د غنم والا وکنه نه به وچم خوړل شي لازم خلک چې نه ویني وراشي سپین روټۍ ویني کنه سپین شي خو خدای دې دا غر کې او به بتوري مټي خوري ترکاری پرې دا مالا جب کې چوري لګ یو خپت کوي مزه ور لور کوي لسی مزه ور کوي لکه مټي چې مزه ور کوي ازما زی چرای بس ګرځي بلکې زه وته بل خبر وکم موږ چې روټي جمع شي سړی موږ کوړته وړو الته چې څنګه واړو کوم تازه پکې ماشومان غم خوري وګوره کم ځای دی ولا بد من الادام او ترکاری ضروری ده په خبز شعیر کې ولی يمكنه دې بر يمكنه چې ممکن شي دې کسته استیبا الى الشبع هغه پرواله موړوالی ته موړواله خو بدغه کیږي کنه چې ترکاری مرسره وي او په خبز د هنتو کې ادام نه دي شرط پوه شلې به بس یې